ډیرو عزتمند محترم مسلمانانو رونو او خويندو نن درته یو نبی او خاص وظیفه چې دا ډیره عظیم الشان او مبارک وظیفه ده، یو داسې پاورفل او طاقتور وظیفه ده محترمو. د جمعې مبارک د ورځې وظیفه ده چې د جمعې مبارک ورځ ډیره قیمتي او مبارک ورځ ده، او دا وظیفه هم ډیره محترمو د برکت والا وظیفه ده. نو چې دواړه یو ځای شي برکتونه نور علی نور، چې د خپلو حاجاتو د غیب نه برته د الله جل شانه مدد په دې وظیفې په برکت سره ملاویږي. محترم استادو حاجتونه به زر زر پوره کیږي او پریشانۍ به ختمیږي او مشکلاتو کې به الله جل شانه تاسو لا نجات درکوي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ټول تعریفونه د رب ذوالجلال د فاره چې خالق او مالک او پروردگار د کل عالم دی، او درود پاک په خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې. امید د رب ذوالجلال نساتم چې تاسو به روغ جوړ یې، په صحت به برابر یې. الله جل شانهم د دنیا او آخرت ټول خوشحالی نصیب کړه. محترمو دا نننۍ وظیفه دا ډیره برکتی وظیفه ده، ډیره پاورفل او مبارک وظیفه د جمعې مبارک د ورځې ډیره طاقتور وظیفه ده. محترمو که چرته تاسو په ژوند کې یو داسې مشکلاتو کې مبتلا راګیر یې چې ډیر زیات وظایف تاسو کړی وي، ډیر زیات اعمال تاسو کړی وي، لیکن بیا هم تاسو مشکلات نه دي حل شوي، پوره شوي نه دي. محترمو یا تاسو داسې حاجتونه دي چې هغه نه پوره کېدونکي دي، یعنی ناممکنه دي. نو محترمو یا داسې دي تاسو جایز مقاصد دي، په هغې کې تاسو ته ډیر وخت وشوړې وظیفې وکړي، لیکن تاسو ته پکې کامیابی نه ملاویږي. محترمو دا نننۍ وظیفه ډیره ازموده شوې وظیفه ده، ډیره مبارکه او پر تاثیر وظیفه ده. محترمو دا وظیفه محترمو د قرآن عظیم او یو عظیم او عالیشان آیات مبارکه ده. ان شاء الله تعالی چې دا وظیفه تاسو وکړئ نو الله جل شانه بس تاسو په ژوند کې بدلون راولي، ستاسو په ژوند کې به برکت واچوي. محترمو ستاسو دی زر حاجتونه ولی نوي ان شاء الله تعالی د دې وظیفې په برکت سره به محترم ستاسو هغه حاجتونه پوره کیږي. محترم ستاسو ژوند به بدلیږي، ستاسو په ژوند کې به یو انقلاب یو سکون راځي، تاسو ته به د غیب نه مدد ملاویږي. محترمو ستاسو په کارونو کې، ستاسو په روزګار کې چې کم رکاوټونه او بندشونه دي هغه به الله جل شانه د دې وظیفې په برکت سره هغه به ختموي او برکتونه به دل پکې اچوي. محترمو دا وظیفه د جمعې مبارک په ورځ باندې ده، ډیره اسانه او ډیره مختصر او برکتی او پاورفل حیران کن کمالات والا او زر حاجتونه په الله جل شانه پوره کوي. تاسو د زر حاجتونه ولی نوي. محترم راځو د وظیفې طرف ته. وظیفې طریقې کار به څنګه وي، په څه طریقه باندې به دا وظیفه کول وي. محترمو د جمعې په ورځ د جمعې نه وروستو وي یا د مازدیګر لمانځه نه وروستو تاسو به کښېنئ، 3 پیرې به درود شریف درود ابراهیمي وایي. بیا به د هغې نه وروستو محترمو دا دعا اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. محترمو دا دعا دا آیات مبارکه به تاسو 313 مرتبه دا وایي. بیا به د هغې نه وروستو 3 پیرې درود پاک په نبی علیه الصلاة والسلام باندې بیا وایي، او بیا به د هغې نه وروستو محترمو د خپلو حاجاتو دپاره، د خپلو مقاصدو دپاره، د مشکلاتو د حل دپاره به تاسو د الله جل شانه نه دعاګانې وغواړئ. الله جل شانه به تاسو دعاګانې خامخا قبلوي. محترمو دا وظیفه د ثواب په نیت باندې په خپله وکړئ،
او په یقین او توجه سره وکړئ محترمو. الله جل شانه به ضرور ستاسو حاجات پوره کوي، مشکلات به حل کوي. او محترمو تاسو په مقاصدو کې به الله جل شانه تاسو ته کامیابی درکوي. دا وظیفه ثواب پنځ په خپل هم وکړئ او د نور خويندو او ورونو سره هم شیر کړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.